بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما پښتنو رونو خویندو، زما ریرونو، زما خورزو ټولو ته زما مؤدبانه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو چې کوم ځای کې پات کېږئ، الله رب العزت تاسو له همیشه خوشحالیان نصیب کی. که ستاسو کاروبارونه خراب دي، الله رب العزت تاسو له کامیابی عطا فرمایي، کاروبار کې برکت واچي. که تاسو بیماران یې، الله رب العزت تاسو له شفای کامله عطا فرمایي کی. ستاسو لونه کې په کورونو کې ناستې دي، الله رب العزت او بهترین ځایونو کې ودونه دي وکړي. آمین ثم آمین. او که تاسو بې اولاده یې، تاسو کې څوک هم بې اولاده دی، الله رب العزت تاسو او خلکو له دې صاحب اولاد کی. او که تاسو کې د چا الک نشته، لونه شته، نو الله رب العزت ایته زوی عطا فرمایه کی. او که څومره خلک بیماران دي، اولاد شفای کامله عطا فرمایه کی. څومره بې روزګار دي، او ته د الله رب العزت بهترین روزګار عطا فرمایه کی. چې څومره خلک قرضداران دي، الله رب العالمین دی او قرضې دې ادا کی. آمین ثم آمین یا رب العالمین. زما خوږو رونو خویندو، تاسو ته نن زه د سوره قریش څه فایدې ښیم، او دا ډېرې مجرب فایدې دي، ډېر بهترین مطلب د دو فایدې ډېرې زیاده دي. یو خو تاسو له خپل په زندګي کې، خپل په کور کې څه قسم څه مسلې چې کومه ډېره ګرانه، کومه ډېره مشکله او تاسو ته دا لګي چې دا بس دا مسله خو داسې ده چې دا به هېڅ چرې به نه کېږي، لکه او په تاسو عقل منډي راغه ګراني. خو تاسو به صرف دا سوچ کوئ چې ستاسو الله ډېر لوی دی، ډېر غټ دی او ډېر ښه الله دی. زموږ الله رب العالمین دومره ښه الله دی چې مونږ مطلب مونږ ته خو زندګي کې څه غم کول هی نه دي پکار، چې مونږ سره کې الله دی، مونږ سره د الله دا خوږ کلامونه دي. نو مونږ ولې پریشان شو، یا مونږ ولې غم وکړو، یا مونږ ولې دا سوچ وکړو چې مونږ ته پریشانی ده یا غم ده یا مشکله ده. هیڅ غم نشته، مونږ سره کې الله دی او الله دومره ښه دی، دومره ښه دی، دومره ښه دی چې زه پوره خپله زندګي په الله تعریف کې تېره کړمه. نو مشکله ده چې زه د الله تعریف تاسو ته بیان کړم. الله ډېر ښه بهترین الله دی، زموږ الله ډېر ښه دی. الله نه قربان شمه، د الله کلامونو نه قربان شمه، د الله خوږ نبي نه قربان شمه. آمین ثم آمین. اوس زه تاسو ته د سوره قریش فایدې ښیم چې تاسو کاری هغه داسې ډېر غټ مشکله کاری او ډېر ناممکنه کاری او تاسو ورته ډېر سخت په پریشانۍ کې. نو تاسو به داسې کوئ، سهار د فجر مونځ، د سهار مونځ به چې تاسو وکئ، تاسو به خپل نور خپل ذکر اذکار چې کوم تاسو معمول مطابق خپل ذکر اذکار کوئ، تاسو ټول وکئ. هغې نه پس به تاسو یو څلېښت ځله به سوره قریش بسم الله سرې به لولئ، او په اول کې او په اخیر کې به درود شریف 11 ځله به لولئ. کوم درود شریف دی مونځ والا دی، درود ابراهیمی، هغه به لولئ. او بیا به تاسو دعا کوئ الله پاک ته. خو دعا طریقه به دا تاسو کوئ چې دعا به تاسو ډېر خشوع و خضوع سره کوئ. یعنی خشوع و خضوع مطلب دا دی، تاسو په ذهن کې به اپل دی پر خیالات نه راولئ. تاسو به دا سوچ کوئ چې موږ الله ته ناستو او الله نه غواړو، او الله منته به دا خپله خبره به حل کوو، بیا به دې ځای نه به پاسو. نو تاسو به انشاءالله دا به تاسو یو څلېښت ورځې به دا تاسو کوئ دا وظیفه. نو ستاسو کار به خو الله حکم سره مال خپل په رب منته ډېر غټ یقین او اعتماد مې دی چې انشاءالله ستاسو کار به خو په 11 ورځو کې هم کېدلی شي، په 15 ورځو کې هم کېدلی شي، 18 ورځو کې هم، 100 ورځو کې هم کېدلی شي. خو دا د یو څلېښت ورځو دا وظیفه ده چې ستاسو کار وشي. بېشکه تاسو بیا وظیفه پرېږدئ، بیا بس کوئ، بیا مه کوئ بېشکه. نمبر 1 خو د دې دا فایده ده. دویمه فایده د دې دا ده چې تاسو به کله خانې ته چې کښېنئ، نو خانه چې ولګي، تاسو به 3 ځله سوره قریش مخکې ولولئ، بیا به تاسو خانه وخورئ، 3 ځله به بیا تاسو سوره قریش ولولئ. نو د دې فایده دا ده، تاسو به چې دا 3 ځله ولولئ، ستاسو پیل چې خانې نه مخکې به تاسو لولئ که نه، نو تاسو له به دا فایده کېږي، ستاسو راتللو نسلونو له الله رب العزت به بهترین ترین خانه، بهترین ترین هر رزق به راکوي هغې ته.
او دویم فایده به د دې دای تاسو بچ کوم لولې په ځان به پوکئ ستاسو خانه به هضم کیږي ستاسو خانه به هضم کیږي او ستاسو په چهرې منته به نور راځي او ستاسو به غټواله به نه کیږي په جسم کې نو دا د دې دوه فائدې شلې یو ستاسو داسې څه دشمني داسې څه کسي تاسو له ډیر تنګول کوي ډیر زیاده تنګول کوي تاسو وایي چې د کس خدای نو زه سو کوم چې د سړي نه مې ځان خلاص شي دا زما مال ډیر تنګول کوي بس تاسو بس څه کوئ چې 11 ځله به دا سوره قریش به بسم الله سره لولئ او د هغې طرف ته به پوکې وای که هغه کوم طرف ته پات کېږي په هغې طرف به پوکې وای که ستاسو په کور کې پات کېږي نو د کمرې ته به پوکې وای او که نه وي نو په تصور کې وله داسې سترګې پټې کړی په سترګو مخ کې ول راولی په 3 ځل ورمنې پوکې وای نو تاسو به په خپله حیرانه پاتې شئ د سړي خوله به تاسو ته داسې به بنده شي تاسو به ورته حیرانه پاتې شئ او څلورمه فایده د دې دا ده چې تاسو سوره قریش هر موز نه پسته تاسو چې کله خپل فرض موز وکئ او تاسو دعاګانې وکئ تاسو سبحان الله الحمدلله الله اکبر اگر تاسو ولولئ او دعاګانې وکئ هر څه وکئ نو هغې نه پسته تاسو 7 ځله سوره قریش ولولئ نو د دې فایده دا ده ستاسو په جیب کې زندگی کې به الله پاک مطلب پیسه به نه کمی ستاسو به هر وخت جیب به پیسو نه به ډک کي لکه دومره به الله رب العزت تاسو ته عطا کوي دا اوس د الله کار دی الله تاسو ته څنګه عطا کوي د دې خبرې به فکر نه کوي چې دا به کوم طرف نه راځي الله پاک به تاسو ته عطا کوي او بېشمار به عطا کوي او دومره به عطا کوي چې ستاسو جیبونه به هر وخت په پیسو به ډکي ستاسو به زړه ترنه خوشحاله وي په دې خبرې باندې نو بس دې ماله امید دی چې انشاءالله تاسو له به زما دا ټول سوره قریش فائدې چې ما تاسو ته کومې وښیلې دا تاسو به کوئ هم به او دا تاسو ټول له پسند هم به راغلي خپل ډېر سات دواګانو کې به ماله یاد ساتئ او زه امید کوم او انشاءالله زه هم تاسو له به خپل دواګانو کې یاد ساتم د الله په امان الله حافظ